ثلاثی که ساکن العین بود و در آخرش یای زائده مشدد و علبا و قوبا الى آخره. دا د جموع د مکسر بیان شروع نشل وزنونه د جموع تا ته ذکر کړل. اوس یویشتم ذکر کوي فعالیو دا جمع د ثلاثی راځي اسم که ساکن العین بود چاغا ساکن العین وی و در آخرش یای زائده مشدد او پا آخر داغی که یہ زائده مشدد راغلی لکا کرسیون خیالو کا دا اسم ثلاثی دے ساکن العین دے او پا آخر کی یہ مشدد راغلی تو دا دے جمع برازی کراسیو و علبا او دا علبا جمع برازی علابیو دا دا دے سٹ دے پٹو تویلے کیگی و قوابا دا مہلک مرس تویلے کیگی قوابیو بجمع رازی حولایا دا د زینوم دے حوالیو حولایا حوالیو جمع برازی و در صحرا سحاریو و عذرا عذاریو پیغلی جنیتوی و انسان اناسیو دا اناسیو پا اصل کے اناسین دے سدے لالا اناسین اغنون اخیری دا بدل شوے دے پا یا باندے نو اناسیو ویلے کیگی و زربان زرابیو خیال کے رازی زربان دا زربان ہم راغلے او زربان دا لفظ ہم پا کچکم دے مستعمل شوے دے زرابیو دا پا فعالیو پا وزن باندے فعائل بل وزن دا جمع راغلے دے فعائلو دا هم صیغه د منتهى الجموع ده. جمع فعیلتن د فعیلتن جمع رازی لکه صحیفتن جمع صحائف رازی وڑو کی غند رساله توی و نحو عجوز او مثل د عجوز بوڑی خزی توی عجائز جمع رازی و جمع حمامتن او د حمامتن جمع رازی حمامتن کوتر توی حمائم جمع رازی حمائم دای جمع رازی حمامت جرعا و رسالتن او د رسالتن جمع رازی رسائل و ذوابتن دا کمسی تویلے کیگی زلف خبر پوشوی دا زنانا دا ویخته چی کلاوی نو دغه وقت کی ورطا زلفان ویلے کیگی زلف ورطا ویلے کیگی او چی کلا داغی نپڑے جوڑ کی اسی یو بلکی دسی واری را واری خیال کم رازی نو بیا ورطا کمسی ویلے کیگی بیاو تا زوابتون ویلے کیگی خبر پوشوی خاجی سبحان من زین الرجال باللحا سبحان من زین الرجال باللحا اغا ذات لپاکی دا چے دے نارینو تے پا گیرہ باندے زینت ورکڑے دے وزین النساء بالذوائب او دے زنانو تے پا ویختو باندے پا کمسو باندے پا ظلفو باندے خیال کرالا سنگ چی زنانا بغیر دا ویختونا سوڈا واٹر بوتل خکاری نو دقا سی چکم دینو دا نارینا بغیر دا گیری نا چی گیری خریلی نو اسی دا مخی دا سی خکاری لکا دا سنڈا زنگون خیال کم رالی خدای ورطا زینت ویلے دے او دی لرکی خیال نو بیا خود زنانه دا سر ویختم لرکا پا مطلب پوشوی او نو بس خشین سر لراو خیجوا سبا چه کم دے پا کس پگی گوری
سپږې پکې ګوري که نه ګوري پکې د ښځو کې سپږې کېږي ویښتو کې که نه صفایي کمه کوزئ نو سپږې پکې کېږي نو بله ورته ناستی نو هغې ته راشوکوي او داسې په دې نوک باندې ټک ورکوي دغه کوي مړې کوي خیال کې م راځي نو چې دا ترې سر وخوری بس کار آسان دی بیا به دغی نو څه دې خیال دی چې سر دې ته وخوری نو هسې سونا مونا به ترې جوړ شي که جوړ به ترې نه شي بیا که څوک که ډېره ښکلې جینۍ وي او ته ملا ته ووایې چې بهی دا جینۍ دله کوو خو دا د دې قانون دا دی چې ګورې دا په هفته کې سر خورئ لکه خدای دې بیخ وباسه چې بیخ په تندر یې لګیا دا د سړي لور ده چې دا په سر خورئ نو ګوره ورته سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالذوائب ښه نو دا ذوابتون دا کمسو ته ویلی کېږي ګیسوی دراز اوږده ویښته چې څونه اوږدی نو د زنانه سره هغه خوند او مزه ډېره کوي ښه نو ذوائب جمع راځي وسفینتون دا کشتۍ ته ویلی کېږي که نو سفائن جمع راځي حمولتون بار ته ویلی کېږي حمائل جمع راځي بار څه مطلب یعنی په څاروي باندې یا په بل څیز باندې یو څیز بار کې وړې پې د یو ځای نه بل ځای ته و شمال په فتحې د دې شین باندې شمال باد شمال ته وایي شمال دې طرف ته وایي شمال او شمال دواړه ورته ویلی کې دې طرف ته چې قبلې ته مخکې او ښی لاس دې کوم طرف ته راځي نو هغې ته څه وایي شمال ویلی کېږي او چې د دغه طرف نه هوا لګي نو هغې ته شمال ویلی کېږي دا کابلیان وی هغې مطلق هوا ته شمال وی وی یاره ستاسو وطن کې ګرمي ډېره ده او دلته ډېر ښکلی شمال لګي دلته ډېر ښکلی شمال لګي په خبره باندې پوه شوې نو دی ته ویلی کېږي ښه و جرائز دا سورب اوښ ته وی هلکه د دې جمع او مفرد تقریبا یو شانتي دي صرف فرق په دې حرکت د جیم کې دی جرائز مفرد دی او جرائز دای چې کومه دی نو جمع ده پوه شوې و قریثا دا ویلی کېږي تازه کجورو ته د تازه کجورو مطلب دی چې د ونې نه راوشو کې د ونې نه دی ته قریثا وایي خیال کې راله رطوب ورته هم ویلی کېږي د دې جمع قرائث راځي و حبارا تورڼکې ته وایي حبائر جمع راځي حزابیتون اسمن په دې حال کې چې دا اسم دی حزابیتون هغه سړي زنانه ته وایي چې د هغې قد چیت وي د قد نه چې کومه دی نو وړه وي خیال کې راله هسې پنډوسي نو دې ته حزائب جمع راځي و در عقیل او د عقیل جمع عقائل راځي دا وړوکي اوښ ته ویلی کېږي ذنوب نښه څه فرق دی ذنوب ګورې جمع ده د ذنبون او ذنبون ګناه ته وایي او ذنوب د اوبو بوکې ته ویلی کېږي د اوبو ډکې بوکې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي هغه کوی ته د بوکه ښکته کړه او د اوبو د ډکه را دا ذنوب دی او که ډکه نه وه تشه بوکه نو تشې بوکې ته ذنوب نه وایي هغې ته دلون وایي هغې ته څه وایي دلون ورته ویلی کېږي پوه شوې ښه جي نو ثنائب جمع راځي و ضرتون ضرائر جمع راځي بنې ته وایي بنه پېژنې چې ستا ښځه یو بله وکړې نو دا دواړه ښځې په خپل منځ کې دې ته بنې ویلی کېږي پوه شوې ښه جي و حرتون حرائر جمع راځي ازادې ښځې ته وایي و جزءانی زاید دې نه علاوه راغلي لکه ذبیحون ذبائح جمع راځي فواعل دام صیغه د منتهى الجموع ده خو صرف هغه طرز بدل شو حروف جمع فاعل دا جمع د هغه فاعل راځي کې اسم است چې اسم فاعل خو د اسم فاعل یعنی د صفت صیغه هم ده که نه لکه دلته کې چې د اسم دی لکه کاهل جمع کواهل راځي د دې مخې طرف د اوږو د ویښتو ته چې کوم دی د اس ویلی کېږي یا صفت مؤنث یا صفت د هغه مؤنث وي خبره پوه شوي صفت د چا وي فاعل دی خو صفت د مؤنث دی لکه حائز نو حوائز چې کوم دی جمع راځي حائز
هغه جنۍ ته ویلی کېږي چې پیغله شوي، بالغې جنۍ ته حائز ویلی کېږي. او چې کله تی ورسره راله حائزتون شو نو بیا هغه جنۍ ته وایي چې بالفعل حیض جاري، بالفعل حیض جاري. پوه شي مطلب باندې. او حائزون دا صیغه د مذکر ده، د اسم فاعل جمع چې کوم دی حوائز مستعملیږي. نو دا ولې هلکه قانون خو دا دی چې د اسم فاعل مذکر چې صیغه د مذکر وي خیال کې راله نو د هغې خو جمع په فواعل باندې نه. دا ولې راغلی ده؟ وی ځکه چې د دې مذکر نشته دی، ځکه د دې مذکر دا صفت د چا دی؟ د مؤنث دی. حیض د چا راځي؟ د زنانه راځي. په خبره پوه شوې؟ یا چې کوم دی د سوی راځي، حیض د سوی راځي، خو حیض چې کوم دی د سړي نه راځي. ځکه د حیض دپاره چې کومه لار د هغه سړي سره نشته. کوم ورخ دی هغه ورخه د سړي سره نشته دی، هغه د ښځې سره دی. د لحاظه هغې ته نو التباس پکې نه راځي چې هلکه دا به د مذکر سره التباس راشي. نه، دا صفت د مؤنث دی. صفت لکه حبله چې صفت د مؤنث دی. حبله بلار به چرګې ته وایي چې ته بانګي دی بلار لیدلی نه لیدلی. نو بانګي چې کوم دی نو التباس نه راځي، ښه مذکري نشته. یا غیر عاقل، ها یا داسې فاعل وي چې د عاقل نه وي، لکه ناحق، نواحق جمع راځي. ناحق دا صفت د چا دی لاله؟ د خر. او خر د عقل نه ډک دی که نه؟ عقل پکې نشته په خر کې. نو نواحق جمع راله. وفاعلا او د فاعلا جمع راځي. فاعلا لکه نافقه جمع نوافق راځي. ما تا ته ویلي دا مخکې تا په دوو کتابونو کې دا خبره زده کړې وه چې نافقه چې کومه دی نو هغه د دې صحرا د پټو مږه، یو د کورونو مږې دي یو د پټو مږې دي. کورونو مږې چې کوم دی لږې وړې وي او چې خوراکو ته ډېر میلاویږي نو بیا غټې شي سربې شي او توري تقریبا توروالي ته زیات مایلي. او د پټو دا مږه چې دا سپینوالي ته مایلی او دا د وخت نښه غټی. نو د دې د کور دوه ګیټونه وي، یو ګیټ یې پټ کړی او یو ګیټ یې ښکاره کړی. نو اکثر چې دا زمیندار اوبه خور کوي نو مږه رامنډه کي نه په دې سوړه ورننوځي. نو دی ورته دلته ولاړې بیلچه په لاس باندې چې کله دا راوځي نو غرب به ورکوم. او دی خبر نه دی چې هغې چې کوم دی نو شافیه م ویلې ده او هغې چې کومه دی نو فصول اکبري م ویلې ده. نو هغه د دې ځای نه روانه شي زی نو د کور هغه بله دروازه به وځي اشنا دلته ولاړ دی. هغه ته هلته ته او اشنا ورته دلته کې ولاړ دی. دغې ته نافقه ویلی کېږي. دا د نفاق نه دی. څنګه چې نفاق یو سړی په زړه کې کفر ساتي او په خوله باندې ایمان ښکاره کړی، دغې ته منافق وایي. نو دا نافقه د هغې نه ماخوذ دی، د نفقه نه. خبره پوه شوې؟ دا د هغې نه ماخوذ دی چې دا مږه منافقه ده. څه ده؟ دا منافقه ده، ځان یې پټ کوي نه. دلته تا ته ځان ښکاره کړي چې زما کور دا دی، اول ته چې کومه دی نو په هغه بل ګیټ باندې چې کوم دی نو ووتله. ښه پوه شي مطلب باندې. دا غټ مالدار خلک او دا ایم پی ای ایم این ای دا عهدو والا خلک نه دي، د دې د کور دوه درې ګیټونه وي. نو هغه ته راشي دلته ناستې اجره کې او اجره کې چې کوم دی نو ډډه کټ ته والي چې خان به اوس راوځي، ممبر به راوځي، داسې یي که نه به راوځي. هغه په هغه بل ګیټ وته وي رسېدلی چې کوم دی نو اسلام آباد ته او ته دلته کښېنه خوله وازه کوه. په مطلب باندې پوه شي چې ما له به شنه بورۍ راکړي در به کېدله شنه نه چې اوس به څه ووایم نو خو نه به ویم نو شیخ پري ده چې په خوله دې بهتري ده چې حق وی خو د پیر مذهب کنزل دي که نه. ښه فاعله نافقه نوافق جمع راله. وفاعله او د فاعلتون جمع راځي لکه ضاربتون زوارب جمع راځي. ښه ضاربتون وهون کی جنۍ و در غیر آنی زائد د دې نه علاوه هم راغلي لکه جوهر جواهر جمع راځي. جوهر قیمتي کاڼي وغیره ته ویل کېږي. افاعل دام صیغه د منتهى الجموع ده. جمع مثل اجدل و اصبع
دا جمع د مثل د اجدل او د اصبع راځي. مثل دا مطلب چې که دا حمزه مفتوحه وي که دا حمزه مکسوره وي اجادل جمع راځي، اصبع اصابع جمع راځي. و درهتون شاذ است او پرهتون کې چې دا جمع راغلی ده اراهت دا خلاف القیاس ته د لفظ تقاضای دا نه ده چې د دې جمع دی د افاعل په وزن باندې راشي. و افاعیل دلته کې یا پکې زائده شوه، دا بل 15 وزن دی. جمع اقلیم دا جمع د اقلیم د اقالیم جمع راځي. سو کوئی دا اقلیم دی خو اقلیم په کسرې سره چې کوم دی نو زیات مناسب دی، د یو محدود علاقې ته ویلی کېږي چې مونږ ته په دې زمانه کې صوبه وایو. صوبه خیال کې راله څه ته وایو؟ صوبه د ملک حصې تقسیمي که نه، دا یوه صوبه ده دا بله صوبه ده. او په افغانستان کې ورته ولایت وایي. صوبې ته څه وایي؟ ولایت ورته ویلی کېږي. پوه شو مطلب باندې؟ دلته ورته مونږ ضلع وایو، هغې ورته ولسوالي وایي. ولسوالي خبره باندې پوه شوې؟ بهرحال منګه دلته کې حی کلي ته وایو، او حی چې کوم دی په عربو کې هغوی د هغې دپاره ضلع لفظ استعمالوي. ضلع یي حی خو نوم وله چې کوم دی استعمالي کلی نو حی لیکلی، او په اردو کې ورته ضلع لیکلی. محدود علاقی محدوده لږه غوندې علاقی داسې ضلع نه وي لکه څنګه چې زمونږ په ضلع کې څومره آبادي د هغې محدوده غوندې آبادي ده. الله دې زما سره بیا مکې مکرمې ته بوځه، نو هلته به درته زه وښیم لیکلي حی فلان د پلاني، نو هغه محدود علاقی. د شار ابراهیم خلیل چې د حرم شریف نه په دې باب ملک فهد باندې یا باب ملک عبدالعزیز باندې وځي، سیده لاړ شي سړک ته غټ روډ ته لاړ شي، نو دغې ته شار ابراهیم خلیل وایي. شار ابراهیم د شار ابراهیم خلیل باندې څه ځای پورې لرې پورې ځای دغې ته حی خلیل وایي. حی خلیل ورته ویلی کېږي. مطلب باندې پوه شوې؟ شار ستین چې دی بل طرف ته د مکې مکرمې نه هغه د هغې په مقابل سمت باندې دغه شار ابراهیم خلیل دلته دې ځای کې ختم شي او داسې پسې لاړ شي مثال په طور باندې. نو دغلته په لاره کې جبل عمر راځي، جبل کعبه راځي، جرول راځي. دغې علاقې ته چې کومه دی نو حی جرول وایي. حی جرول ورته ویلی کېږي. او دا چې کوم دی محدوده لږه غوندې علاقه، یو څو کلي پکې دي، یو څو آبادۍ نه آبادۍ خو پکې ډېري، خو مستقل کلي دا چې یو ځای کې مستقل خلک اوسېږي، نور پکې وټلي دي او خلک پکې اوسېږي په کرایانو باندې، او خلک خو پکې په لکونو باندې اوسېږي، په زرګونو نه په لکونو باندې اوسېږي، خو ځي او راځي د یارانو کډې پورته ور په ور ځي. خبره پوه شوې؟ مستقل کورونه پکې هغه لږ شانتي وي. بهرحال جبل عمر اوس ختم کړی دی، په هغې آبادۍ کړي. بلا جبل کعبې ختم کړی، په هغې باندې داسې آبادۍ کړي چې حد پې ته سړی ورته حیران پاتې کېږي. بهرحال څه مې درته وي؟ اقلیم صوبې ته وایي، اقالیم جمع راځي. و اقوال په خپله د قول جمع ده، خو د دې اقوال جمع دې ته جمع الجمع ویلی کېږي. اقاویل جمع راځي. و در باطل و حدیث و عروس شاذ است. په دې ټکو کې چې جمع راغلی ده په افاعیل باندې خلاف القیاس ته، لکه د باطل جمع اباطیل، د حدیث جمع احادیث، د عروس جمع اعاریس. د علم شاعری علم ته ردیف قافیه وغیره برابرولو ته عروس وایي. اعاریز جمع راځي. او حدیث د پیغمبر خبرې ته وایي، د پیغمبر عمل ته وایي، د پیغمبر سکوت ته وایي. خیال کراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملو کی دا هم حدیث ته، او نبی علیہ السلام یو قولو کی دام حدیث ته. د نبی علیہ السلام په مخ کې صحابي عملو کی او نبی علیہ السلام په سکوت اختیار کی، دغم حدیث ته. هغې ته تقریر ویلی کېږي. ایته څه ویلی کېږي؟ تقریر چې کوم دی ویلی کېږي. او باطل نو لفظ تقاضا د اباطیل نه کوي، لفظ تقاضا دا کوي چې مفرد دی ابتیل راشي، خو باطل د حق په مقابله کې نو اباطیل جمع راغلی. و تفاعل دا بل وزن ذکر کوي درته د جمع مکسرې دغه منتهى الجموع. مثل تنزب لکه تنزب تنازب جمع راځي. یو خاص ونه ده
کلک مضبوط لرګی دی چې داسې په لګېدو باندې نه ماتېږي نه د دې نه خلک غشي جوړوي. نو دا د دې لرګي نه غشی نه جوړوي، دا لرګی چې کوم دی وتوږي د دې په سر کې تیره اوسپنه داسې دوه شاخه خیال کې د غشي چې کوم شکل دی او وروسته هم پکې د اوسپنې یو ټوکړه غشي په دغه کې دي. نو چې دا ګزار نو دې کې دا فایده چې دغه ډکې دا کلک دی دا ماتېږي نه چې په څه ولګېد نو پورې راپورې به ترې وځي. په خبره پوه شي او پکې نښلي. و تجربتون د تجربتون جمع تجارب راځي. تجربه یو کار بار بار وکړي، خبره پوه شوې، نو په هغې کې ستا یو پویه حاصله شي چې هلکه دا داسې کول په کار دي، تجربه وشي. وایي زما تجربه په دې کار کې شوې، زما تجربه زه په دې کې ماهر یم. ته یو مصري له لاړ شه چې داسې ورته وګوري یو څیز ته موټر سایکل ته، هلکه وایي دا چل پکې دی، نو فوراً پې پوه شي، ګوتې مله نه یې ور وړي ځکه د هغه تجربه وي. یا وایي لکه ته سټارټ کړه، چې سټارټ کړي آواز وکړي اوهو پلانې شی خراب دی، پلانې شی خراب دی. په خبره باندې پوه مصري له ګاډی بوځه چې ګاډی ته سټارټ کړه هلکه چې سټارټ هلکه ریډیټر یې اوبه کموي، وایي اوبه خو کموي. څونه کموي؟ یاره په شواروز کې یو ګیلاس اوبه کموي، شواروز کې یو ګیلاس اوبه کموي. وایي لکه د دې چې کوم دی نو دغه ګیلاس یې خراب دی، موږ دا د سکولو دا ګیلاس یادوي. خبره پوه شوې؟ نه د هغې یو پرزه وي، هغه پرزه پکې چې کوم دی نو خرابه شوي. پوه شوې مطلب باندې؟ دا په تجربه باندې، دا صرف په لیدلو باندې معلوموي، دغې ته تجربه وایي. تجارب جمع راځي. و تفاعیل په زیادت د یې سره د عین نه وروستو مثلو تمثال، تماثیل جمع. تمثال چې کومه دی نو هغه تصویر ته ویلی کېږي چې هغه باقاعده په یو څیز باندې جوړ شي. یو عکس دی، یو تصویر دی. عکس چې کومه دی نو هغه په دې شیشه کې چې ته ګورې او دا خپل شکل مبارک درته ښکاري، نو دې ته څه وایي؟ عکس. یا اوبه دي، د اوبو ډنډ دی، هغې ته ودرېږي، دا خپل شکل د پکې ښکاري، نو دې ته عکس ویلی کېږي. یا په کیمره کې دې تصویر وښکه، نو دې ته عکس ویلی کېږي. او چې دا تصویر دې خارج ته راوسته په کاغذ دې که، نو بیا تصویر شو، بیا څه شي؟ بیا تصویر دی. او که چرتې بیا دې د هغې نه داسې شکل ورله ورکړه چې لکه د پلسټکو نه دې جوړ کړه، دې زمانه کې د خټې نه دې جوړ کړه، د ګټې نه جوړ کړه، نو هغې ته بیا تمثال وایي. څه ورته وایي؟ تمثال. لکه بوت ته څه وایي؟ تمثال چې کوم دی نو ویلی کېږي. پوه شوې مطلب باندې؟ هغه ملا نه چا تپوس وکړو، وی هلکه دا تصویر حرام دی. تاسو پخوا وی موږ اوس هم وایو، مخکې مو ویلي چې تصویر حرام دی، تصویر حرام و، تصویر حرام دی، تصویر به حرامي. خو د تصویر او د عکس فرق وکړه، د تصویر او د عکس فرق وکړه. تصویر به دی چې په کاغذ یې جوړ کړي، په کپړه یې جوړ کړي او مخامخ یې ځوړند کړي، لکه اوس چې په دې بینرو ته وایي، که څه ورته وایي؟ پوسټرو باندې په دې تصویرونه یا هغه بل شی جوړ کړی، پلاسټکونه چې جوړ کړي، سټیکر ورته وایي. فلیکس مړه نو خو راته وایه که نه، سړی یم ساده سړی یم، زه په دې خبرو څه پوهېږم. فلیکس، په فلیکس باندې د تصویرونه جوړ کړي که نه خلکو، پوه شوې؟ ښه خلکو هم جوړ کړي، بدو خلکو هم جوړ کړي، امیان هم جوړ کړي، مولیان هم چې کوم دی جوړ کړي. نو دا ناجایز دي، دا حرام دي، ځکه چې دا خو تصویر دی، دا خو چې کوم دی نو دغه نه دی، عکس نه دی. په مسله باندې پوه شوې؟ دا تصویر دی باقاعده چې کوم دی نو هغه په کپړه باندې جوړ دی، یا چې کوم دی د پلاستیک په څادر جوړ دی، یا چې کوم دی په کاغذ باندې جوړ دی. دا بت پرستی د دې ابتدا د تصویر سازۍ نه شوې ده. کوم ځای نه شوې ده؟ تصویر سازۍ نه. شیطان خلکو ته ښایسته کړه، وایي دا ستاسو دا زبرګان چې تېر شوي، ودا ولا سواعا ویعوق ونسرا، داسې دی دا بزرګان. نو هغې به وایي چې د دې تصویرونه جوړ کړئ، شیطان ورته وایي، او ځان سره یې کېدی، کله کله یې داسې راخلئ، ګورئ به ورته. نو د هغوی عبادت به درته یادېږي، تاسو به عبادت کوئ. بیا ورته شیطان څه موده پس خبره ښایسته کړه، وایي هلکه څه بیا هر وخت راغئ، خو جوړه کړئ په دې جومات کې کېدئ، که نه دیوال ته یې مخامخ کېدئ، د ګټې نه یې جوړ کړئ، د لرګي نه یې جوړ کړئ،
د پلاستیک نه جوړ کړي په خبره باندې پوه شوې نو هغې جوړ کړل مخامخ به ورته پراته وو نو عبادت یې د الله کوو خو هغې ته به یې کتل نو بیا اخري چې درېیمه پیړۍ راله وې دا ستاسو هغه خدایان دي هغه معبودان هم دا دي پوه شوې په مطلب باندې نو بیا هغوی ته سجدې دا شروع کړې په دې خبره باندې پوه شوې نو د دغې نه د تصویر سازۍ نه چې کوم دی بت پرستي شروع شوې اوس د تصویر سازۍ د سره کرکه د انسان د زړه نه وتې موږ د ټولو اول ځان او پسې جهان خیال کې م راځي د ټولو د زړه نه دا کرکه وتې بلکې فخر کوو چې بهی دا زما پیر صاحب دی دا زما استاز دی دا زما لیډر دی د هغه سره چې کوم دی یو ځای تصویر وباسو او دا اوس خو پکې آسان کار دی تا او هغه به یو ځای روان وي ته به شی مخې ته ونیسې او پړق چې خبرېږي بیا به څلورم اسمان کې ګرځي چې خبرېږي څلورم اسمان ته بیا رسولی بهرحال موږ یې څه کوو تمثال نو دا تماثیل جمع راځي ښه مفاعل دا بل وزن دی مثلو مسجد لکه مسجد مساجد جمع راځي واضح دی و محمدتون دواړه محامد جمع راځي محمدتون دا مصدر میمی دی و در متفل نیز آیت د متفل هغه اوسئ چې بچی ورسره متافل چې کومه دی نو هغه جمع راځي ښه و مفاعیل دا بل وزن د جمع دی مفاعیل په زیادت د یا سره پس د عین نه مثلو میعاد لکه میعاد مواعید جمع راځي دا میعاد موعاد دی و په یې بدل شوی د وجه د کسرې د ما قبل نه و در ملعون نیز آید او په ملعون کې راځي ملاعین د ملعون جمع چا باندې چې لعنت کړی شوی خیال کې راله و در موسر میاسیر جمع راځي منکر مناکیر جمع دا شاذ دي و فعالن دا مثلو بلغنون د بلغنون جمع راځي بلغنون دا په معنا د بلاغت باندې نو بلاغین جمع راځي دا بلغنون فعلنون وزن دی دا هغه وزن دی چې په کلام د عربو کې دا نشته فعلنون نشته ښه فعلنون دا وزن موجود نه دی په زیادت د نون باندې خلاف القیاس مستعمل شوی دی نو جمع فعالین راځي بلاغین و فعالین مثل سلطان نو سلاطین جمع راځي سلطان دلیل ته وایي سلطان بادشاه ته وایي سلاطین چې کوم دی د هغې جمع راځي و فعالل جمع رباعي مجرد و ملحق به دا جمع د رباعي مجرد راځي او د هغه الفاظو راځي چې ملحق دي په رباعي مجردو پورې رباعي مجرد لکه جعافر جمع راځي جعفر کمی جمع راځي راله جعافر او چې د دې سره ملحق وي لکه قرادد جمع راځي اوچت ځمکې ته وایي و در خماسي او په خماسیو کې په دقه وزن به راځي به حذف خامس آید په حذف د پنځم حرف باندې لکه سفرجل نو سفارج جمع راځي هغه لام به چې کوم دی اخر کې حذف کې ښه یا هغه ټکی چې په هغې کې مشابه بزاید حرف راغلی داسې حرف وي چې د زاید حرف سره مشابهت لري لکه فرزدق نو فرازق پنځم حرف نه دی حذف شوی دال حذف شوی دال د حروف و زوایدو سره د تا سره مناسبت لري نو فرازق پکې ووایه ښه فرازد پکې ووایه دواړه پکې ویلی شي و فعالیل بل وزن فعالیل دی مثل قرطاس کاغذ ته وایي قراطیس جمع راځي و ملحق به او هغه چې ملحق وي د دې سره لکه جلباب قرطاس په وزن باندې دی د هغې سره ملحق دی نو جلابیب جمع راځي جلابیب فعاللتن و افاعلتن فعاللتن او افاعلتن و مانند او د دې په وزن باندې چې راځي نور جمع اسم منصوب دا به جمع د اسم منصوب راځي یا اعجمی یا به جمع د اعجمی راځي لکه ګوره اشعری نو اشاعره افاعله اشاعرتن افاعلتن په وزن باندې یا چې کوم دی جمع د عجمی بره لکه فرزین فرازینه جمع راځي فرزین خیال کراله په دې تاش کې چې کوم دی نو یو پته ده وگاه هست کله به یي کې جمع بر لفظ واحد نه آید چې جمع به د مفرد په وزن نه راځي مفرد به بل وي چون نساء لکه نساء د امراتون جمع ده امراتون ځان لټکی دی معنا خو یوه ده
او نساء ځان نه ټکی دی امراتون یوې ښځې ته وایي او نساون ډېرو ښځو ته ویلی کېږي نسوتون هم جمع راځي ښه وجمع را جمع کنن کله به جمع کې جمع دې ته جمع الجمع ویلی کېږي چون اکالب لکه اکالب د دې جمع اکلوب دا د اکلوب جمع ده پخپله اکلوب پخپله جمع ده د کلب نو دې ته جمع الجمع ځکه کلب جمع شو په اکلوب باندې اکلوب جمع شو په چا باندې په اکالب باندې نو دې ته جمع الجمع سپي ته ویلی کېږي و جمایل او بل لکه جمایل دی دا د جمال جمع ده او جمال هغه د جمل جمع ده اوښ ته ویلی کېږي و بیوتات د بیوت جمع ده او بیوت د بیت جمع ده پس جمع با واو و نون برای لفظ مجرد از تا که علم است مر مذکر عاقل را او بیا د دې نه رستو ذکر کوي جمع په واو نون سره دا د پاره د هغه لفظ مجرد چې د تی نه وي خالي تی پکې نه راغلي که علم است چې علم وي مر مذکر عاقل را او د مذکر عاقل د پاره علم وي علم چا ول نومي ښودلی نه د هغې جمع په واو نون سره راځي نحو زیدونه لکه زیدونه زید دا نوم دی دا چې کوم دی هغه نوم دی چې مور پلار چاله ابتدا کې کیدي خیال کې راله د پیدایش نه بعد نو دغه ته علم ویلی کېږي دا په واو نون باندې جمع کېږي په جمع مذکر سالمې یا صفت است یا صفت وي نه افعلو فعلا خو هغه افعلو نه وي چې مؤنث په وزن د فعلا راځي لکه احمرو چې جمع چې کوم دی نو په وزن د حمرا باندې راځي دا به نه جمع کېږي په دې باندې ښه و نه فعلان فعلا او دارنګې فعلان فعلام نه هغه فعلان چې مؤنث په وزن د فعلا راځي لکه سکران نو د دې جمع سالمه نه راځي خیال کې راله سکارا به راځي و نه صفت مشترک او نه هغه صفت وي چې مشترک وي مابین د مذکر مؤنث کې لکه جریح نو دا مذکر مؤنث دواړو دپاره مستعملیږي امرأة جریح رجل جریح نو که دا دې په واو نون باندې جمع کړه د مذکر او د مؤنث التباس به په خپل منځ کې راشي ښه صبور نوم دغه حکم دی و در الف مقصوره و حمزه تانیس خجی او په الف مقصوره کې او په حمزه کې چې هغه د تانیس دپاره وي دې کې به څه شي واو شود دغه په واو باندې بدل شي لکه مصطفی کې الف راغلی په آخر کې الف مقصوره دی دا چې جمع کوي نو مصطفاونه به ووایي دغه الف مقصوره به په واو باندې بدل کې په جمع سالمې کې او حمراء چې دا د مذکر دپاره نوم کې اگر چې دا حمراء کې دا الف ممدوده دی حمزه ممدوده ده دا چې کومه دی د تانیس دپاره خدا به د مذکر نوم کې نو اله به بیا چې کوم دی په واو نون جمع کېږي نو حمراونه و پکې وی څه و پکې وی حمراونه ښه جي و اما سینونه در سنتون هر چې سینونه دی په سنتون کې و قلونه در قلتون او قلونه په قلتون کې و ثبونه در ثبتون او دا په ثبتون کې و اهلونه در اهلون و مانند بخلاف قیاس است دا خلاف القیاس دی سینونه سنتون کې تی راغلی ده تقاضای دا نه ده چې د دې جمع د سینونه په واو نون سره راشي دقه رنګې قولونه قلتون سنتون خو کال ته وایي او قولونه قلتون چې کومه دی نو هغه شوتي ته ویلی کېږي تی پکې راغلی او ثبتون چې کومه دی ثبونه واو نون باندې دا چې کومه دی نو جمع شوی دی نو اهلونه د اهلون جمع ده هغه مؤنث دی په مؤنث سماعي دی در اهلون و مانند د دې نه علاوه چې راغلي دا څه راغلي دي بخلاف قیاس است دا په خلاف د قیاس باندې راغلي دي لہذا د دې له اعتبار نشته اگر که چې کومه دی نو دا په واو نون جمع شوي و جمع با الف و تا جمع چې په الف او تا سره راغلي برای علم مؤنث دا به د علم دپاره چې مؤنث دی و لفظې کې درو تانیث است او د هغې لفظ دپاره چې په هغې کې به تانیث راغلی اسم بود یا صفت او دا تانیث چې پکې راغلی دا اسم وي که صفت وي نه فعلا
احملو افعلو فعلا احملو دغه بنئ چې هغه فعلا چې مذکر په وزن د افعلو باندې راغلي لکه حمرا احمرو نو حمراوات ونفعلا فعلان او نه هغه فعلا چې مذکر په وزن د فعلان لکه سکرا نو سکران د هغې مذکر راځي ښه د دې نه علاوه په الف تی باندې به جمع کېږي علم چې د چا علم دی یا صفت دی لکه ضاربتون مسلمتون په الف تی باندې چې کوم دی جمع شوي دي ښه و لفظ مذکر که صفت غیر عاقل بود او هغه لفظ چې مذکر وي چې صفت د مذکر غیر عاقل وي دا به جمع کېږي په الف تی باندې لکه ناحق ناحقات ویلی کېږي یا مرورا جمع مکسر نه آمده باشد یا د هغې دپاره جمع مکسر نه راغلي نو دا به په الف تی باندې چې کوم دی نو جمع کېږي جمع مکسر سره مستعمل نه تای تانیس درو بیوف گنی تی تانیسی و په دې کې ساقطیږي و حکم الف او حکم د الف و حمزه از مثنا بدانی دا حکم د الف او د حمزه چې په دې کې راغلی په آخر کې دا د تثنیې نه زده کا مطلب دا که په دریم مقام کې و د واو نه بدل راغلی دا به په واو باندې بدلولی شي د واو نه بدل راغلی لکه عصوا عصوواني تثنیه کې داسې ویلي که نه ویلي رحا رحیانې ویلي دي نو دا په جمع کې هم دقه حکم به ښه نو عصوواتون څه به ووې په جمع کې به عصوواتون ووې او رحیاتون دا به په جمع کې ووې و عین تمرتون او عین د تمرتون عین د چا د تمرتون فعلتون وزن دی نه اجوف چې اجوف نه دي فتحه یا به دې ته به فتحه ورکوي نو تمارات به پکې وې تمرتون کې به څه وې تمارات و حذیل در اجوف نیز فتحه خوانن او حذیل قبیله دا په اجوفو کې فتحه وی اجوف لکه جوزتون جوزات پکې وی و عین کسرتون عین د کسرتون فتحه و کسره دې کې فتحه و کسره وی کسرتون نو کسرات او کسرات کسرات پکې فتحه خدا د تخفیف دپاره کسرات که په دې باندې کسره وی ځکه چې په دې کاف باندې کسره د مناسبت دپاره و تمیم سکون نیز خوانن او بنو تمیم پکې سکون هم وی کسرات وی کسرات و ناقص واوی و اجوفش سکون و فتحه او د اجوف د دی دا سکون او فتحه باندې ناقص لکه رشوتون فعلتون وزن دی ناقص واوی دی نو په دې کې به سکون وی خیال کراله او فتحه رشوات او رشوات چې اجوف واوی وي لکه دیمتون دیومتون دی دیمتون دیومتون مسلسل باران ته ویل کېږي نو دې کې دیمات او دیمات سکون او فتحه دواړه پکې ویلی شي و عین حجرتون او عین د حجرتون فتحه و ضمه دې کې فتحه و ضمه وی حجرتون نو حجرات به پکې وی په جمع کې به څه وی حجرات او یاو پکې حجرات وی فتحه و ضمه و تمیم سکون نیز خوانن بنو تمیم دوی په هر ځای کې نیغ کېږي نو بنو تمیم دوی پکې چې کوم دی سکون هم وی حجرات هم پکې وی و ناقص یایی لکه رقیتون خیال کراله و اجوفش اجوف دا لکه دولتون سکون و فتحه دې کې سکون او فتحه وی نو په رقیتون کې به رقیات او رقیات وی او په دولتون کې به دولات او دولات وی اما صفت هر چی اسم صفتی دی و مضاعف او مضاعف دی هر سی بر سکون است دا په درې واړه فعلتون وزن دی که فعلتون دی که فعلتون دی خو صفت دی دې کې به سکون وی لکه صعبتون دا کله سخت سیز ته ویلی کېږي صعبتون نو صعبات به پکې وی یا صلبتون محکم ته ویلی کېږي صلبات به چې کوم دی نو پکې وی یا مضاف دی لکه شدات به پکې وی عدات به پکې وی مدتون کې به مدات وی ځکه چې دلته کې په مفرد او جمع دواړو کې متجانسین راغلی دي او قاعده د ادغام وجوبي ورته متوجه ده نو په مفرد او جمع کې به دواړو کې که ته مددات وې که ته شددات وې
او کته عدادات وې خو بیا به پکې ادغام کې نو دا اول نه به چې کوم دی دا ساکن وې خاجي و فعل وفعل كفعلة فعل پشان د فعلتون دی یا فعل پشان د فعلتون دی لکه ارزن دې کې ته تانیسی ښکاره نشته نو د دې حکم دی د مخکې ټکي په شان دی که فعلتون کوم ځای کې راغلی لکه تمرتون یا فعلتون دی لکه عرسن حکم د عرستون دی فتحه او کسره پکې ویل جایزو نو ارضات او ارضات به پکې وی او دارنګې چې کوم دی په عرسون کې به عرسات وی ښه و در معنا جمع بود په معنا د جمع باندې به وي جمع به نه په معنا د جمع باندې به وي آن چې می آیت به لحوق تا به آخر مفردش چې راځي په لحوق د تی سره په آخر د مفرد کې چون کم اتون لکه کم اتون نو د دې فرق د مفرد او د جمع دا دی چې دا مفرد به کم اتون راځي او جمع به چې کم دی کم اون راځي و به حذف تا او په حذف د تی باندې به راځي یا په حذف د از آخر د آخر نه نحو تمرن و معدن و رومن تمرن تمرتون مفرد دی او تمرونی چې کم دی نو هغه په معنا د جمع مستعملیږي معدتون چې تی پکې راغلی ده یوا او معدن دا جمع مستعمل شوی ده و رومیون یو ته وی او رومن دا جمع ته وی و مثل رکبون مثل د رکبون دې ته اسم جمع ویلی کېږي دا اسم جمع د راکب ده دا جمع نه ده ځکه د راکب صیغه د هغه د اسم فاعل ده او صیغه د اسم فاعل هغه تقاضا د دې قسم جمع نه کوي هغه د رکبا فعله په وزن باندې د رکبا فعلا په وزن باندې لکه طلبا یا قضایتون فعلتون په وزن باندې د دې تقاضا کوي نو دا چې راغلی ده او د جمع په معنا مستعمل ده نو دا جمع نه ده اسم جمع ده و خدمون دا د خادم په جمع کې مستعمل شوی د خادم جمع نه ده اسم جمع ده و ضربون و عبودون ضربان چې کومه دی د دې مفرد چې کوم دی مستعمل شوی دی پوه شو مطلب باندې عبودون نو دا د دې دغه چې کومه دی نو دا جمع د عبد مستعمل شوی ده رجلتون چې کوم دی هغه سړي ته وایي چې پیاده رواني نو رجلتون د هغې جمع یو جماعت ته ویلی کېږي و رفقتون د رفیق جمع ده د رفیق جمع مو وایه اسم جمع ده څه ده دا ټول اسم جمع دي ټول څه دي اسم جمع دي رفقتون و جامل چې کوم دی په اوښ باندې سور ملا ته ویلی کېږي جامل دی چې کومه دی نو اسم جمع و عبید چې کومه د عبد اسم جمع ده غلام ته وایي و توامن غبرګوني ته وایي هغه دوه ماشومان بچي چې یو ځای پیدا شي د یو حمل نه دوه بچي پیدا شي نو هر یو ته توام ویلی کېږي او چې کله تسنیه شي توامین ورته ویلی کېږي و قصباء دا د قصبتون جمع ده د قصبتون اسم جمع و مشیوخا د شیخون اینه خلاف القیاس ده نو اسم جمع مستعمل و صحابتون او صحابتون د صاحب په اسم جمع کې و جزء دین علاوه نور هم او راغلی دي دا چې کومه دی د جمع اوزانو خیال کې دراله بس دی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا